میخه باندې قرباني نه نبی صلی الله علیه وسلم کړي نه صحابو کړي دا او نه په هغه دور کې هیڅ چا کړي دا چې شوي دا په اوښ باندې شوي په غوا باندې شوي په ګډ باندې شوي په چیلي باندې شوي په دې څلورو شیزونو باندې شوي په میخه باندې نه ده شوي دې وجه نه بهتره طریقه دا ده چې سړی ترې ځان وساتي نو کوم علما چې وایي چې کېږي نو هغې سره دغه دلیل دی هغې وایي یو خو دا دی چې علي رضی الله تعالی عنه په دې کې د غواګانو په شانتې زکات اخیستی و حلال والي خبره نه کومه حلال خدا حلال خو ډېر شیزونه دي خو لیکن دا دی چې قرباني پې کېږي او که نه نو هغې وایي علي رضی الله تعالی عنه په دې کې د غواګانو په شانتې زکات اخیستی او بل دې ته بقر الهندي وایي یعنې هندۍ غواګانې نو دې وجې نه ویل په دې باندې ویل دا د غوا په شانتې حکم لري او بهتره طریقه دا ده چې نه پې رسول الله صلی وسلم کړی او نه پې صحابه کرامو کړي سړی قرباني کې ترې ځان وساتي چې هغې ټایم کې پې چا نه ده کړی او مونږ لکه یو سړی داسې وایي چې اوسې ده ښه شیز دی حلال شیز دی غوښه میلاویږي نه او سړی راولي چې یاره په دې باندې زه قرباني کوم تاسو وایي قرباني پې کېږي نه کېږي ځکه حدیثو کې نه ده راغلی د دې قرباني اگر که حلال شیز دی دغه شانتې میخ هم نه ده راغلی بهتره طریقه دا چې سړی د